الرحمن الرحيم. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. وشتول د لاسونو د اول تکبیر سره د افتتاح سواء فعال کون د رفع الیدین کې چې سره د افتتاح متساوي وي متصل بوي. اول تکبیر کې رفع د ایدیو چې دا مسله اتفاقیه ده بین الکل، او دا چې دا رفع به تر کوم اندازه پورې وي، نو دلته صرف دا باب په اتصال لګېدلی او په تسویې باندې چې متصل به اوچته هغه جزئیات الی این یرفع یدیه امام بخاری رستو بل باب لګی. هغې کرایه بیا د امام احمد او د شوافعو چې دا تر حذو المنکبین، او د موالکو رایه دا ده چې د غوږونو بر سر، او د احنافو رایه دا ده چې د نرمۍ د غوږه پورې. په مذهب حنفي کې عمل په کل روایاتو باندې موجود دی. یدین به په محاذات د منکبینو شي، ابهامه به شحمت الاذن پورې شي، روز د اصابعو چې دی هغه به د غوږ د بره پردو سره شي. په دې کې په کل روایاتو باندې عمل راغی. او یا به تنویه د دې شي چې زنانو د پاره به الی المنکب شي چې استر دی لهن، او نارینهو د پاره به تر شحمتي الاذنین شي. وایذا بسم الله الرحمن الرحيم. به قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال مالك بن ابي شهاب عن قال ابن عبد الله عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع رفعه ما كذلك ايضا. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. باب رفع الیدین اذا کبر و اذا رکع و اذا رفع. دا باب رفع الیدین متعلق لګیدلی. په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل شرایطو باندې حدیثین ذکر کړي چې حدیث د مالک بن حویرث دی او دارنګه حدیث د عبد الله بن عمر دی. دا د معروفو روایاتو د قائلینو د رفع الیدین دی. باب د رفع الیدین په ترمذی کې ما تاسو ته مفصل چړلې او سره د ورقات او پاڼې مې درکړې وي. هغه کې د کل روایاتو ذکر او داغیغه تحقیق سندی او سره د جوابات الاحناف نه او بیا استدلالات د احناف مذکورو. دلته صرف چې تاسو کوم حاشیه اولی پدې کې تحقیق کړی دی، اولی حاشیه ته تاسو لاړ شئ. دې کې دا راځي ابن عمر سے وایي چې رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك حين رفع راسه من الركوع. دغه کار به کو کله به چې رکوع ته تکبیر وي، او دغه کار به کو کله به چې سر اوچته ولا يفعل ذلك في السجود. تاسو مو شوي چې قال العيني هو قول الشافعي واحمد واسحاق وابي ثور وابن جرير الطبري وروايتن عن مالک. خدا معروف نه دی. معروف مذهب د امام مالک صاحب د مغنی په حواله باندې تاسو ته ما پیش کړو چې ترک رفع الیدین قائل. وإليه ذهب الحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن ابي رباح وطاووس ومجاهد بن مبارك والقاسم بن محمد وسالم وقتاده ومكحول وسعيد بن جبير وابن عيينة. قال ابو علي روى الرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نيف و30 من الصحابه. دا پاس دیر صحابه روایت کړي. وعند ابي حنيفه واصحابه لا يرفع يديه الا في التكبيره الاولى. وبه قال الثوري والنخعي وابن ابي ليلى وعلقمه واسود وعامر الشعبي وابو اسحاق السبيعي وخيثمه والمغيرة ووكي وعاصم بن كليب. وهو رواية ابن القاسم عن مالك هو المشهور من مذهبه والمعمول
عند اصحابي. نو دو مذهبات امام مالک سے بو د امامنا په ترک رکول دین او دو مذهبات امام احمد سے امام شافعی پر رکول دین. باقی هغه جانب کې تابعین قائل دي سنی بصری ابن سیرین عطا طاووس مجاهد ابن مبارک عاصم سالم قتاده مکحول سعید بن جبیر ابن عینه دي. او دی جانب کې عمده فقها دي سفیان الثوری ابراهیم النخعی عبدالرحمن ابن بلیلا علقمه بن قیس اسود ابن یزید عامر الشعبی ابو اسحاق السبیعی خیثمه مغیره وکی عاصم بن کلیب. دواړه جانب کې تابعین هم کثرت. امام ترمذی به دا فرمای به یقول غیر واحد من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم والتابعین. په ترک رفل دین باندې ته یو نه ډیرو صحابه او ډیرو تابعین قول کړی دی. هو قول سفیان او اهل الکوفه. احناف جواب کړل حدیث الباب ونحوه د دې موافق چنور څه دلایل رفل دین بانه محمول على انه كان في ابتداء الاسلام. تاسو تما صحیح روایات باندې سنور رفع ثابت کړی وی. ابن عمر سے روایت کې چې هر سجدی او رکوع ته طرف له دین به کو. دا روایت چې کله سجدی ته کو زیدور په دین به کو. دا روایت چې سجدی نه سره چې تور په دین به کو. دا روایت چې بین سجدتین به په دین کو. او خدل ته ذکر دی. او پاس روایت کې دا راځي چې دو کړه طرف له دین راغلي زار فارات من الرکوع او کله بچ رکوع ته اولم دی باب لګي باب رفع اليدين اذا قام من الركعتين. دې صفحه کې لند لاړ شي. النافع ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. مرفوع کړی دی. نو پاس روایت کې دا قیدینا اولی قیدینا پر رفع کې رفع دین نشته دی او په لند روایت کې هغه دی. دی خپل مخالف دی وابیان پکې بعضی وابیان هل تکي بعضی نه کوي. دا د ماد البخاری والا چې کوم وابیان دي دا قیدی ولانه پاتې دو په ټیم رفع دین کوي. بعضی وابیان به نه کوي. ځکه ته اختلاف دی په حدیث لندنی کې چې هغه موقوف دی که مرفوع دی. امام بهقی اقوال ما ذکر کړیو چې راجح دا چې موقوف دی مرفوع نه دی. او موقوفات دوی دلیل نه ګرځي. نو خپل د ابن عمر سے دا روایات چې په دې کې متضاد دي. نو بعض احناف دلته جواب دا کوي چې انه کان فی ابتداء الاسلام ثم نسخ. والدليل عليه ان عبد الله بن الزبير راى رجلا عبد الله بن الزبير يصلي ولد يرفع يديه في الصلاه عند الركوع وعند رفع راسه من الركوع. رکوع نمخ کې رسل فلدین کول. عبد الله بن زبیر ته فرمایي لا تفعل دا کار مکوا فإن هذا شيء فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم تركه. دا یو کار نبی اسلام کړیو به پریخو. امام بدودین عینی وایي پیدا دلیل د نسخ د صحابه منکې ثم تركه به پریخه دي. تایید د نسخ کوي روایت د طحاوی باسناد صحیح. حدثنا ابن ابي داود قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن يونس قال اخبرنا ابو بكر بن عياش عن حسين عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر فلم يكن يرفع يديه الا في التكبيره الاولى من الصلاه. دبر فلدين نکول مگر اول تکبیر کې به کول. راوی د حدیث عبد الله بن عمر دغه په خپل رفلدين نه کوي. قال الطحاوي فهذا ابن عمر قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه ثم تركه والرفع بعد النبي صلى الله عليه وسلم. راوی ابن عمر په خپل روایت کې چې نبی اسلام رفع اليدين کړی دي خپل به نه کوي. فلا يكون ذلك الا وقد ثبت عنده نسخ ما قد كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعله. دا خبر سره نشو مگر دې په دې دلیل شو چې دته د نبی اسلام نه ترک ثابت شوی دی بیا ذکر دا پرخي. او کتا سو ادا پیش کوي چې موضوع ذکر طاووس نو قدر ابن عمر يفعلوا. امام طاووس ابن عمر فلدين کړی دي. دا موافق دا چې روایت د نبی اسلام مرفوع سره دی ویل یقدح فی ذلک
لأنه يجوز يكون هذا قبل يقوم الحجة عنده بنسخه دغه وخت د نسخ حجت او قائم نو ثم لما قام تركه فعل ما ذكره عنه مجاهد رستو عمل کړي دا سیوی کنا عبد الله بن عباس ته د متعید جواز قائل څومره وخت قائل دونیم کال سره پاسه دو کال صدیق اکبر سے خلافت د دې متعید جواز قائل د عمر فاروق سے زمانه کې چې اجماع جوړ شو د دلیل د نسخ ورسېدو چې دا په حجۃ الوداع کې نبی اسلام اعلان کړی چې دا بدله بده پر حرام دي فتوا د حرمت ورکړي نو د سیوی کله کله صحابه کرام تاسو تر عمر فاروق صاحب ته حدیث ترمذی کې ونلید چې استیزان ثلاثه کې ما تر دې علم نو لاري وجه دا چې دا به د صحابه ناراضي صحابه په وخت کې ذکر د حدیثو د خلی مبارک د نبی اسلام نو عقل هم له ګوکاروي چې درې ښکاله څنګه یو سړی شپه ورځ به د چاپلې ته ناست وي دا خبرې به اوري زده کوي نشي کېناستی نبي اسلام به کور ته نه ځي هغه روایت به عایشه بیبي نقلي صحابو نه دی ولي نو څنګه به یې نقلي صحابه عایشه بیبي ولاړه ویل نه وی کول او هغې سره پاتې شو صحابه دغه دور دی نه خبر نه شو او چې کله وروستو خلکو د عایشې بیبي نه اقوال راواخیستلو کتاب ته نه جوړ شو نو حدیث دې وخت کې خواره شو بیا تابعینو وخت کې حدیث چې دی نو خلک داسې پیدا شول چې حدیث دې راغونډ کړي صحابه خو داسې جامعین د حدیثو نه وو که نه خو څوک به روزګار ته تله څوک به غذا ته تله څوک به سفر ته تله نو هغه وختونو کې به دوی نه حدیث پاتې شوي نو دلته چې کله نسخ دلیل قائم شنو امام مجاهد ته نقل کوي چې د بیا نه کړي سره د دې نه تاسو پاس هم لیدل چې تاوس هم در فریدین قائل دی امام مجاهد هم قائل مذهب دا دی چې فریدین شته کې به او خپل د ابن عمر سے پس امام منځو کو هغه نه کول وي حدیث به دا ذکر کوي ابن ابي شيبه هم دې دا راخت او دا صحیح روایت دی وقال ابن الهمام في فتح القدير واعلم ان الاثار عن الصحابه مختلف دي والطرق عنه صلى الله عليه وسلم كثيره جدا والكلام فيها واسع من جهه التهاوي وغيره والقدر المتحقق بعد ذلك كله غداد ثبوت روايه كل من الامرين عنه عليه السلام الرفع عند الركوع وعدم الرفع عند الركوع دوار ثابت دي فيحتاج الى الترجيح زمنګ دي محدثین او فقهاو کې ابن حمام دی او بل چې دی امام طحاوی دی امام طحاوی پر فریدین کې د نسخ قائل دی چې دا منسوخ دی ترجیح یې هغه ذکر کړ ابن حمام د نسخ قائل نه دی ترجیح قائل دی چې ترک فریدین راجح دی چې چا وکړل سباق نشته زموږ خپل فقها دي کې اختلاف لري هغه د نسخ قائل نه دی دې نه اقواته ابن حمام عبارت ذکر کیږي دا غوای مسله دي کې د ترجیح ده صحابهونه آثار دي مرفوع حدیث پکې دي دا ثابت دي فيحتاج الى الترجيح بقيام تعارض ويترجح ما صرنا اليه بانه كانت اقوال مباحه في الصلاه وافعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فلا يبعد ان يكون هو ايضا مشمولا بالنسخ خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لأمر ولو بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إلى احتمال عدم الشرعية لأنه ليس من جنس ما وهد في ذلك بل من جنس السكون الذي هو الطريق ما أجمع عليه في الصلاة عن الخشوع یار کله چې دا نسخ ته روایات هم دي کې پیدا شو خپل دا عمل چې کوم دی د اعمال موافقه او د صلات هم نه دی اگر که مباح عمل دی دا شي کول بار بار کول دا خشوع د هغې سره چې کوم دی نو موافق نه دی معارضم په حدیثو کې شته کړی دی نه دی کړی آثار مختلف رالل د نسخ ته اشارات هم شته دي پکې نو دا ټولې خبرې ترجیح دې ته ورکوي چې دا کار دی ونه شي دا کار دی ونه شي او ترک دې کړی شي وكذا يترجح بأفضلية الرواية عنه صلى الله عليه وسلم
دارنګه ترجیح مذهب حنفي ته په دې باندې دا چې موږ سره ټول کم سندونه دي د فقها او صحابه نه مروي دي او تابعینو کې مسلسل بالفقه دي. وګورئ وی تاسو امام ابو حنیفه سره امام اوزاعی سره مناظره کوي په مکه معظمه کې، كما قال ابو حنیفه للاوزاعی حين اجتمع معه بمکه، مکه معظمه کې په حرم کې غلو امامان ولا خطل پر فلدین، امام ابو حنیفه امام اوزاعی. كما حكى ابن عيينة وهو سفيان ابن عيينة روایت کوي، مناظره د دې دغه حکایت کوي. فقال الاوزاعي ما بالكم لا ترفعون عند الركوع والرفع منهم، سچل تاسو راقيان رکوع د رفع او رکوع په وخت تاسو رفع لیدل نه کوي کوزیدو برکېدو کې. فقال امام حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي لاجل انه لم يصح عنه صلی الله علیه وسلم فيه شيء، دې کې صحیح سند نشته مو سره. فقال الاوزاعي كيف لم يصح وقد حدثني الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله لپاس حدیث ته وګورئ تاسو. ابن شهاب زهري شاګر څوک دی؟ دلته یو نسته کنه، حالته امام اوزاعي په خپل دی دلته اماته زهري روایت بیان کړي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه افتتاح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع منه. فقال ابو حنيفه حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاه ثم لا يعود لشيء من ذلك. بينك ولا اوزاعي ورتوي يحدثك عن الزهري عن سالم عن ابيه، زمانه سند تو ګور سمره عالی دی. وتقول ترى تو حدثني حماد بن ابراهيم، هذا دې مقابله کله کولې شي په حفاظ الحديث کې. فقال ابو حنيفه اتتراشا كان حماد افقه من الزهري، اگر که زهري محدث وحماد حافظ د حدیث هم دی او فقيه هم دی، او زهري حافظ د حدیث دی. وكان ابراهيم نخعي افقه من سالم، او علقمه تابعي دی او تاسو سره په درېمه مرتبه کې ابن عمر دی. وعلقمه ليس بدون ابن عمر في الفقه، علقمه کې تابعین دی خو ابن عمر سره په فقه کې کم نه دی. وان كانت لابن عمر صحبه وله فضل صحبه فالاسود له فضل كثير خو پیجنی. وعبد الله خو عبد الله دی، عبد الله بن مسعود. فرجح ابو حنيفه بفقه الرواة، زمان السند رواه فقهاء دي، كما رجح الاوزاعي بعلو الاسناد. نوس بن همام سے بوئی دا ترجح په فقه بالفقه المذهب المنصور عندنا، زمون رواه فقهاء دي، دا بل ترجیح وجه شو. وروى الطحاوي ثم البيهقي من حديث الحسن بن عياش بسند صحيح الاسود قال رايت عمر بن الخطاب رفع يديه في التكبير ثم لا يعود. عبد الله عمر فاروق سے خپل رفع دې نه کول، او همیشه نبی اسلام پس ولاړ ولی نه کول. وروى ابو حنيفه عن حماد بن ابراهيم قال ذكر عنده وائل بن حجر، ابراهيم نخعي ته وائل بن حجر حدیث پیش کا، وائل بن حجر انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، راى رسول الله يرفع يديه عند الركوع عند السجود. نو ابراهيم سے ورتوي فقال عربي لم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه ارى قبلها، اخو یو کس راغلی او چې نبی اسلام سره دینه مخکې مونږ نو ولاړ، یعنی هغه خو ټول دوه ځل راغلی، یو ځل وړي کې یو ځل جمعي کې. فهو اعلم من عبد الله واصحابه، او د عبد الله بن مسعود نه ډیر عالم شو. حافظه هغه منذک ولم يحفظوا، عبد الله بن مسعود ذنک. في روايه وقد حدثني من لا احسن عبد الله، او بیا ورته وی دومره خلکو راته حدیث بیان کړی د عبد الله بن مسعود نه چې شمارل نه شمه، چې انه رفع يديه في بدء الصلاه فقط، حكاه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعبد الله عالم بشرائع الإسلام وحدوده ومتفقد لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ملازم له في إقامته وأسفاره وقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على إحصاء فيكون الأخذ به عند التعارض أولى من إفراد مقابله ومن القول بسنية الأمرين والله سبحانه وتعالى انتهى كلامهما. هذا قول ترجيح نفخ تنور كيخا ده ترجیح ورکی رفع الیدین لرا ترک رفع الیدین امر جایز دی او تحاوی چې کوم دی هغه نسخ طرف ته ذهاب ورکی. دا زمونږ د ټولو فقهاو نه ټول د طریحه شی کې پروت دی. باقي مزید په دې باندې دې زمانه موافق استدلالات او دلایل په پاڼو کې پراته دي. یو ځل بیا وګورئ. وایي زوس وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني صالح بن عبد الله بن عمر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاه رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه وكان يفعل ذلك حين يكبر لركوعه ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ولا يفعل ذلك في السجود. وبه قال حدثنا اسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه. وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا باب الى اين يرفع يديه. دا مخکې تاسو ما خبره وکړه. وقال ابو حميد في اصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حظ منكبيه. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاه فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلها حظ منكبيه واذا كبر للركوع قال مثله واذا قال سمع الله لمن حمده قال مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع راسه من السجود. باب رفع اليدين اذا قام من ركعتين. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو عبيد الله النافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من ركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن الطهمان عن ايوب وموسى بن عقبة مختصرا باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاه. چې فضل د خیلات په چپ لاس باندې په مانځ کې نه به تحت سورې که فوق سورې به کار صدر به وي. نو دا څنګه مسله واسعه ده عند المحدثین لکه څنګه چې امام ترمذی ویلي دا امر واسع ده او د ټولو کې روایت شته. د امام مالک څخه ذهاب ارسال ته کړی د وجه د تعارض د ادله او د وجه د ذوب د سندونو او شیګانو ذهاب ارسال ته کړی دی. او ائمه ثلاثو کې راي د امام شافعي رحمت الله علیه چې کوم د اختیار د فوق الصدر د فوق السوري او د تحت الصدر د تحت السوري او د على الصدر د جواز قائل دی. امام احمد رحمت الله علیه هغه یو روایت د تحت السوري لري کله احناف او یو روایت د على الصدر لري او یو روایت د فوق السوري لري. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه زنانو د پاره صدر زکات سر دی لونه او د نارینو د پاره تحت السوري روایت ترجیح ورکي ولي وضع فوق السوري سره جایز نه غني. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة مالك عن ابي حاتم عن خالد بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. وقال ابو حاتم لا اعلمه الا يرمي ذلك يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسماعيل يرفع ذلك اسماعيل استبدال فاضوي چې لا علم علم نلرم بطالب بن سعد باندې مگر ينمي يرفع ذلك چې سهل بن سعد دا مرفوع کو او اسماعیل ابن ابي ويس وی چې نا ينما رفع د دې روایت کوله شوا ولم يقل ينمي په تغید معلومي نه ویل چې راوي سهل رفع کوي بلکې ينما رفع کوله شوا. باب الخشوع في الصلاه هغه په منځ کې خشوع مامور به دا باید چې په خشوع سره او په خشوع سره وشي. ده وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد الله رجل ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قلتي ها هنا والله ما يكفي علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لاراكم وراء ظهري. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركوع والسجود فوالله اني لاراكم من بعدي وربما قال من بعد ظهري اذا ركعتم وسجدتم. بس ده بابونو کې اختلافات خوري دي تاسو ته پته راو ترمذی کې تیر شوی دي نو پاره کې